ولي هيروين مخامرة عقلنا ولي تدبيجي بخبرة دا طول بكرالن بياوي كل مقدار مراد شوايا السكر پیدا کئی دا سشیده لکا خمر مانا لغوی میں وکستوئی مخامرة عقلنا ولي وكل مسكر او هر مسكر چره چه مقدار دا سکر تورسیگی حرام دی دا مرد حرام ما نو حدیث دا امام سے پنیز باندی پقبل ظاہر پاتے شو ورشتا و تسوی توی کل مسکر خامرون هر مسکر خمر دے سوال کا وکنا تنور مشروبات هم داخله پا خمرو کے نو زویم بیا پا کے پیم هم داخل کا غم مسکر دے غیتا خمر ولی نوے بانگم پا کے داخل کا غم مسکر دے غیتا خمر ولی نوے هیروین پا کے داخل کا غم مسکر دے ولی وطا خمر نوے تیونالو گولے پا بازار کی ملاوی گی دغیس کی اغم خامره دا اقل ولی غیتا خمر ولی نوی راکا جواب دی مختص پا مشروبات پوری ولی کے غیر مشروبات نور شایان کہ سکر پیدا کی غیتا خمر ولی نوی امام صاحب صرف دا مشروب ای مسئلہ صرف مشروبات یادی غیر مشروبات نہیں یادی نو ما یو خبر خدا اکلا جدلتا خمر دیکھ بالکل دے دلتا خمر شو دلتا خمر وطا اویلے شو نو پمانا لغوی ٹک شو یو او قیاس خلق دا معانی و لغویونا نکی لیکن حدیث زما دلیل شستانا دے تبت بیا دغا کے بطارت کم کل مسکرن خوفی بنگم رالل ٹینالو گولیم پکرالی ہیروینم پکرالی زور پسیبل میں سیاد کرا او اپیمم پکرالی تول پکرالی یا خواری اور آگئی نوی ساڑی چی بالکل نوی بی نسوار واچی زور بلد دے نوی چی نسوار واچی اغلم رو را مخامرہ دا عقل پیدا کئی نوی اب اور سر سکے نسوار بڑیر خطرناک شئی دے کنا مخی دا نو کل مسکرین خامرون امام سے بے سمانا کئی ہر اغا چی مقدار دا سکر تورسے گی خامرون مخامرہ دا عقل ناولی او ہر اغا چی مقدار دا سکر تورسے گی حرام دی دا مرتویم نجسم دی حرامم دی او کتوی چی بیا خو مقدار دا سکر نکمی خمر ندی نو بیا انیو من ماء العنب تولی خمر وی چی مقدار قلیل دی تو جواب میرا توقع آیا نست قرآن دی پکی ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو یدمنها تاچ خمر اسکل او ہمیشہ اس کی دی مرشو لم یشربها فی الاخرت تو سوال کوا جدا خو گناہ کبیرہ دا او گناہ کبیری سر خسری دا جنت نا محرومے گی دا خود معتزلہ و خوارج و دلیل جنت دا محرومے گی نو مولانا دا جنت دا حرمان ندے جنت دا بلارشی خمر بنسکی نو کتا سوالو کی چی جنت دا سڑی لار نو قرآن شریف کے اللہ فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نو ردی سڑی و دا خمر و شوق نرازی نو دا خود خمر و دا سکولا کوسم دیر خلق دی چیغا وقی تا شوق نرازی دا دی سڑی و دا وقی شوق نرازی بس نو دا پا نظر کی خوب ذات دی معیوب نگن جڑبے نکیگی ورطا لیکن دا نور خلق پا نظر کی خو لگلان دی راغی کرانا خلاص اشو خبرہ لم يشربها في الاخرت یو جواب او دویم جواب دا ہے کہ اخرت و جنت و نوے دا محشر پا میدان کی چی خدای پاک باد نیکانو خلق لا خمر ورکوی تبا اغا خمر بنی بلا شوا او یا بعض علماء وی چی فلم یشربها في الاخرت پا جنت کی لوم بیدل بیا بے رستو اشتہار آشی بیا بے خدای ورکی وفي الباب عن ابي هريره يدمنو لفظ دے کتوبیتے وستا معاف شو وعبد الله ابن عمرو وعبادة وابي مالك الاشعري وابن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد روى من غير وجه نافعنا اشارت دے تک نافع پورے خدا حدیث غریب دے دا غنلان دے مشہور شوے دے عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر اغیق یو روایت مالک دا نستنقل کے غا موقوف دے مرفوع کڑے دے مخکدا وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سعيد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا ايش خمر اسكل نو ختمون بين قبل جو خمر فرقنا بدرتوي نقبل من صلويخ صباحا ادي قبولنا مراد كم يو قبول لتير شوي دي قبول اجابت چیزے مفارغی گی
قضا ور باندې نشته خو ثواب نه کیږي. او مولانا صاحب صباح لفظ راغی، کوم یو راغی؟ صباح. د سار منځ چې افضل العبادت دی او الله پرې ډېر خوشحالیږي، هغه نه قبلیږي، نور په طریقې ولا نه قبلیږي. او یا د صباح نه مراد یومن دی، یا د صباح نه یومن مراد دی، یا صباح دی مراد دی. نو د صباح منځ چې هغه افضل منځ دی هغه نه قبلیږي، نور په طریقه ولا نه قبلیږي. او چې مونږ نه قبلیږي اهم عبادت دی. نو زکات او صوم او حج په طریقه ولا نه قبلیږي. او 40 لفظ ولې ذکر شو مولانا؟ دی 40 لفظ کې یو نقطه ده، دې سره د انسان یو هیئت بدلېږي. څلوېښت خو دې نطفه ده، څلوېښت علقه شوه، څلوېښت څه شی شو لکه مضغه. موسی علیه السلام چې دلې څو ورځې تېرې کړې وې څلوېښت، نو څه کې تخصیص 40 وکړه. فإن تاب که توبه وایستله نو تاب الله علیه، الله به توبه قبوله کړي. د دې توبې خپله معنا رجوع ده. فإن تاب که د الله ته رجوع کړه چې بیا به نه کوم، نو تاب الله، الله به په د رجوع وکړي بالرحمت. د دې توبې چې نسبت الله ته وشي موږ چې قبولیت معنا کوو. دا ولې قبولیت معنا کوو؟ تاب څه ته وایي؟ رجوع ته. نو الله به رجوع وکړي په د په رحمت. فإن عاد لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد لم يقبل الله صلاة 40 صباحا فإن تاب تاب الله. فإن عاد الرابعة لم يقبل نقبل الله پاک دل من څلوېښت صباح. فإن تاب وکړه د څلورم ځل نه توبه وستا لم يتوب الله عليه، الله به توبه قبول نه کړي. خو سوال وکړه دا چې دا ولې حدیث کې خدا راځي ما اسر من استغفر، سمې وې ما اسور په سواد سره چې کوم سړی استغفار کوي، ما اسور دا دوام په ګناه نه دی. وإن عاد في اليوم 70 مرة، مشهور حدیث دی. دا یو خو یاد کې کنه یار وعذرو کې ستاسو پکارېږي. سمې وې ما اسور من استغفر، سمې وې ما اسور دوامونه که هغه چا چې استغفار وکړه. وإن عاد في اليوم 70 مرة، اگر که اویا ځله ګناه ولیونه کې اویا ځله. دا یو حدیث دی. دویم لراشه رسول الله مبارک فرمایي چې اذا اذنب العبد، یو سړی بنده ګناه وکړي نو بیا څه چل کوي؟ بیا وی رب انی اذنبتو، یا الله ما ګناه وکړه فاغفر لي ما وبخه. الله وی غفرت لك. بیا دی ګناه وکړي ثم اذنب، بیا ګناه وکړي نو بیا څه وی؟ رب إذني أذنبت ذنبا آخر وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. نو فيغفر الله له. نو بیا دا ګناه وکړي نو چې بیا ګناه وکړي نو بیا وایي رب إني أذنبت ذنبا آخر بله مې وکړله وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي. نو بیا وکړي نو بیا وایي رب إني أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله تبارك وتعالى أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنوب. سوي أعلم عبدي، علم زما بنده په دې علم لري چې ان له ربا، چې یو رب شته يغفر الذنوب ګناه بخي. غفرت لعبدي ولا أبالي. الله بنده مې وبخه او پروا نه لرم. نو دا خو معارض شو دې سره، نو دا به محمول کو په زجر او په توبیخ باندې. وعید دی چې بیا مه کوه. زجر او توبیخ وعید دی چې هلکه ګورې که چېرته بیا دې دا ګناه وکړه چې سرمن دې وباسم، نو چې بیا وکړي بیا معاف کړي، سرمن یې نه وباسي. دا زجر دی، وعید دی. زه اوس ورپسې شه وسقاه سیراب بکې الله دته من نهر الخبال، د نهر د فساد نه. خبال څه ته وایي؟ فساد. داسې اوبه به پې وڅښي چې دا وجود به وله فاسد کړي، وجود به وله ټوکړې ټوکړې کړي. قیل یا ابا عبدالرحمن، ای ابو عبدالرحمن، دا د ابن عمر کنیه ده. وما نهر الخبال؟ قال نهر، یو نهر دی په د جهنم کې، سودی من سودید اهل النار، د اهل النار عصاره ده. سودید څه ته وایي؟ عصار، نوونه، متیاز، خلقی،
دا به جمع کېږي په جهنم کې او خټ کېږي به ابه وله راوړي چې ورواچي نو وجود کې فساد به راولي. ورپسې شه مولانا صاحب. هذا حديث حسن وقد روي أنه هذا عن عبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء كل مسكر حرام به. بس دې کې صرف دا یو راوي دی عبدالله ابن عبید ابن عمر، نور علما ورته ثقه وایي. د امام ترمذي په نسبت ورته حسن وي، نو دی لږ خفیف الضبط دی، نور علما ورته صحیح وایي. ورپسې وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري وقال حدثنا معاذ قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بدعه ستوي دا د کچاو کجورو نه جوړیږي. وقال كل شراب اسكر فهو حرام. ظاهر کې دا چا دلیل دی موصلاسو چې دا د بدعه دی وي الکه مونږ دا زمونږ دلیل دی كل شراب اسكر وای خمر یې وته ونه وي چې دا خمر دی، بلکې كل شراب هر مشروب چې سکر ته ورسېږي. څه ته ورسېږي؟ سکر ته. او موږ هم وایو او زمونږ دلیل شو. اوس مولانا صاحب سکر څه ته وایي؟ سکر پېژنې؟ سکر څه ته وایي؟ سکر بنیز د ائمه ثلاثه د صاحبین، ائمه ثلاثه او صاحبین وی سکر دې ته وایي چې خبرې ګډې وډې کوي. خبرې څه کوي؟ ګډې وډې کوي، دې ته سکر وایي. خبرې یو شان تسلسل سره نه کوي. دې خبرې کوي یو خبر یو شان ته کوي، بله خبره بل شان کوي، یو خبر یو شان ته کوي، بله خبره بل شان ته کوي. خبط فی الکلام پې راشي او خبرې ګډې وډې کوي. نو ائمه ثلاثه او صاحبین دې ته سکر وایي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه وایي؟ هغه وایي چې ځمکې ته اسمان وایي او اسمان ته ځمکه وایي. د مذکر او د مؤنث په منځ کې تمیز نشي کول. او که د دې نه کم وي نو هغې ته سکر نه وي، غفلت ورته وایي. ګورې هغه شملې هم سړی لږ غوندې راټیټ کړي او سړي له خوب ورولي، هغه نه دی. د ائمو ثلاثه او صاحبینو په دې سکر څه شی شو چې کلام مرتب نه وي، الفاظ دې خطا کېږي او الفاظ ګډ وډ وایي. تقریبا یو مطلب شو. لږ غوندې امام صاحب یو کوټې پکې لږ زور زیات وایي. هغه وایي چې دې ځمکه اسمان نه پېژني او دې څه کوي مولانا صاحب؟ دې سړي او ښځې په منځ کې تفریقه او تمیز نه راولي، دې ته سکر وایي. زه اوس ورپسې قال حدثنا عبيد بن أسبات بن محمد القريشي وأبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام. هذا حديث حسن صحيح في الباب عن عمر وعلي كل مسكر ټیک ده کنه چې مقدار د سکر ته ورسېږي. شابسې وابي سعيد وابي موسى والأشج الأسدي ودلم وميمونة وعائشة وابن عباس وقيس بن سعد والنعمان بن بشير ومعاوية وعبد الله بن مغفل وابي سلمة وابو هريرة وابي هريرة ووائل بن حجر وقرة المزني رضي الله عنهم. هذا حديث قرة المزني ثاني اسم دي وعالمية تم شابها. وقد روي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كلاهما صحيح وروى غير واحد عن محمد بن عمرو وعن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه. محمد بن عمر د په نسبت باندې څوک دی؟ محمد بن عمر دا لږ خفیف الضبط دی، نو ځکه دې ورته حسن وایي. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه عن ابي سلمة عن ابن عمر محمد بن عمرو عن ابي سلمة وعن ذخا دا و د عمر سره لاړو. دا و بنوي دا د عمر او د عمر منځ کې فرق دا دی چې د عمر په اخر کې و نه لیکل کېږي او د عمر په اخر کې و لیکل کېږي. وې بنا عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة. ها باب ما جاء ما اسكر كثير فقليله حرام. شابه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر وقال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن ابي بالفراد عن محمد المنكر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر كثير فقليله حرام. بالکل. نو خمر ته مراد دی ما اغه خمر معنا مراد ساخلم خمر چې ډېرې سکر پیدا کوي، قلیل حرام. او یادا چې که نور مشروبات اخلي نو قلیله حرام نه مراد بذوب یا سالم. دا خبر واحد دی، دې باندې حرمت نه ثابتېږي. دا پیغمبر مبارک زجره نه وي چې مقدمه د شي په حکم د شي کې وي نو ځان ته ساته. شابسې. وفي الباب عن سالم وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر واخوات ابن جبير رضي الله عنهم. هذا حديث حسن غريب من حيث جابر په متفرد دی مخکې ده. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي
عن مهدي بن ميمون وقال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمهي عن مهدي بن ميمون المعنى واحد عن ابي عثمان الانصاري. معنى واحد څه چې د هغه مخکې راوي چې محمد ابن بشار دی او د تحویل نه پس عبد الله ابن معاویه الفاظ جدا دي خو معنی یوه ده. عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ما اسكر الفرق منه. مسکر چې سکر ته ورسوي او ما اسکر الفرق منه چې یو چاټی ته سکر پیدا کوي نو ملء الکف منه حرام. بیا ما ویدتها یو خو حدیث حسن دی صحیح مرتبه کې هم نه دی او بل په خبر واحد حرمت ثابتېږي هم نه نو دا زجرن وایي چې ځان دې ساته ګورې لکه مخکې تېر نه شو زجرن تېر نه شو مخکې چې په څلورم ځل باندې دې وڅکل نو بیا به دې توبه نه قبلېږي مطلب دا چې ځان ته وساتې. قال احدهما چې محمد ابن بشار دی یاره تحویل نه پس عبدالله ابن معاویه دی یو کس په حدیث کې الحسوة منه حرام یو ملء الکف کف یو مطلب دی یو ملء الکف او حسوه ګوټ ته وایي یو شی دی. هذا حديث حسن وقد رواه ليث بن ابي سليم وربيع بن سبيل عن ابي عثمان الانصاري نحو روايه مهدي بن ميمون وابو عثمان الانصاري اسمه عمرو بن سالم ويقال عمر بن سالم. سوق عمر وي سوق عمر ابن سالم وي. باب ما جاء في نبيذ الجر جمع د جرارې ده چاټې ته وایي منګي ته وایي منګي خوب چاټې پېژنې که نه ورپسې شاه. به قال حدثنا احمد منيع قال حدثنا ابن علية ويزيد بن هارون قال حدثنا سليمان التيمي عن طاووس عن رجلا اتى ابن عمر رضي الله عنهما عنهم فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر فقال انها دې سړي تپوس کړه ابن عمر نه حمزه مقدر کا هل نهى یا انها آیا پیغمبر نه کړه د نبیذ الجر نه چې په منګي کې په چاټه کې په کوزه کې نبی جوړ کې فقال نعم. فقال ابن عمر وتسوي یا خدایا چې او پیغمبر ته منع کړی دا نو طاووس څه وایي والله انی سمعته منه زما دې قسمي چې دا ما ته واورېدل چې ابن عمر ورته نعم وي چې ابن عمر ورته نعم وي دا ته ما اورېدلې دي. مولانا صاحب ځان پوه کا په لومبۍ زمانه کې چې کله خمر حرام شو لوښي مولا حرام او بیا وروسته لوښي ورته جایز کړل بشي. په لومبۍ زمانه کې خمر حرام شو نو پیغمبر مبارک پکې تشدید کو نو د منګي او د چاټۍ غیب حرام کړل. نبی خمر بنو ولې په منګي چاټۍ کې چې ته نبی جوړې زر پکې سکر پیدا کېږي. منګي چاټۍ کې د دې لوښي خاصیت دا دی چې ته پکې نبی زر پکې سکر پیدا کېږي په نسبت د نورو لوښو. دا لومبۍ زمانه وه نبیذ الجر چې د خلکو د خمرو هغه چې کم توهمات او شبهات یې غیر هم ځان ساتي. وروسته کل مسکر حرام یې ویلي دی نبیذ خو مسکر نه دی نو دا منسوخ دی. اوس شابسې وفي الباب عن ابي اوفى ابي سعيد وسويد وعائشه وابن الزبير وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح وما جاء في كراهيه ان ينبذ في الدباء والنقير والحنتم. دبا کدو ته وایي ما ویلو پرون نری دی که غټ د دې نه به دوی دا مغز وویسته لوښي به یې ترې جوړ کړه. لوښي نقیر د لرګي لوښي ته وایي مونږ کونډۍ ورته وایو د لرګي کاسه د لرګي لوټه د لرګي منګې او حنتم مرتبان ته وایي. مرتبان پېژنې نه پېژنې د حکیمانو سره حکیمانو سره داسې اوږد مدور لوښي وي لکه دا بالټې ده پیونی تاسو کتلی دي که د پیو یو خو هغه بالټې چې سر یې داسې وي نه دا بلکل اوار شان دی اوږد اوار غوندې دقسې د دې ټیکري نه چې منګې د کوم شی نه جوړېږي د دې نه لوښي جوړ شوي وي داسې مدوري بره پې سر پروت دي شنه سره رنګونه یې ورکړي او که تاسو ګورئ نو حکیم له لاړ شئ د حکیمانو پکې معجونونه یې ښودي د حکیمانو پکې څه یې ښودي معجون نو هغې کې قاشوغه وردن نه کښېنه معجون کې در روانې پخوا به ډېر زیات و هر حکیم سره به مرتبان پروت و دې ته مرتبان وي حنتم ورته ویلې کېږي ذات دی د ټیکرې د ټیکرې پېژنې که نه د منګي کوزې والا خټې نه جوړ کړي او په اور یې پوخ کړي او سپین شنه سره رنګونه یې وله ورکړي او داسې اوږد بوتل وي خو پلن وي پلن بلکل داسې پلن وي دومره پلن وي داسې تقریبا زما دا لاس ته ګوره که نه دومره پلن وي او بره پې سر پروت وي مرتبان مونږ ورته مرتبان وایو. ورپسې
ورپسې شه مولانا. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد المثنى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت زادان يقول سألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوعية وأخبرنا بلغتكم أفسره لنا بلغتنا. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمة وهي الجرة ونهى عن الدباء وهي القرعة ونهى عن النقير وهي أصل النخل ينقر نقرا أو ينسج نسجا ونهى عن المزفة وهو المقير وأمر أن ينتبذ في الأسقية. وفي الباب عن عمر وعلي بن عباس وأبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عمر وسمرة وأنس وعائشة وعمران بن حسين وعيد بن عمرو والحكم الأوفادي وميمونة رضي الله تعالى عنهم. وهذا حديث حسن صحيح. أبو داود الطيالسي أو يحدثنا شعبة أنا قال قيل عمرو بن مرة قال سمعت زازان يقول زازان مشهور تابعي دی وی ما سوالو کده ابن عمرنا عما دا اغسیز چې پیغمبر مبارک دینا معنا کړی دا وګوره مطلق معناها ندی من الاوعیه چې کوم لوخي دی مطلق معناها کې ګورې شعر نه دی دلته د سوق مراد دی اوعیه جمع د وعاء د لوخي ته وي ظروف اوانم ورته وي ما ته اغه لوخي وخای چې پیغمبر دا غیر استعمال نه معنا کړی دا سألت ابن عمر عما دا اغه لوخونه نو مضاف مقدر کې استعمال دا غیر استعمال دا غلوه چې منع کړی دا غیر لزم من الاوعیه جمع د وعاء اوانیم ورتوي ظروف ورتوي واخبرناه بلغتكم دغه تقدیر کوم ښه زازان وی زازان چې قلنا له قلنا له شابسه اخبرنا مونږ له خبر راکا اخبرنا سمعنا دی لکه مونږ له خبر راکا امر دی کړی اخبرني سمعنا ما له خبر اخبرنا مونږ له خبر راکا هو د دې معناها متعلق هو ضمیر خو اوعیه او تراجی د اوعیه خو جمع ده لیکن دا هو ضمیر دی اوعیه ته په اعتبار د چا راغلی دی د معناها ما لفظ د مفرد دی ضمیر د مفرد و تراجی کولی شي او ما په معنا کې جمع ده واخبرنا قلنا له بکې مقدر قسم وی قلنا له اخبرنا یعنی حدثنا قلنا له مونږ ورته او ځان وی ما زما مرګرو چې اخبرنا مونږ له حدثنا هو د غلوه بلغت ستاسو وفسره لنا بلغتنا او بیا زمون په لغت کې مونږ ته تفسیر مقفی موقع قال نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحنتمه حنتمه نه معنا کړی دا خو د قریش لغت دی نو زازان سره د په لغت کې ویل کېه دار چې خپل لغت دی زادان خو فارسی دی او عرب التتل عربی زده کړی و اوس مولانا سه مونږ ته ټوپه و یوسف ته خولای وای مونږ ته پټکی و یوسف ته رنګي وای دا پر د ارجح خپل لغت دی نو کله تا ته وې ما چې لکه تا د یو لغت وې ما تا ته ټوپه او ته چې ټوپه څه ته وای نو زبردست تفسیر څه کومه ولې تا ته وې چې لکه سو ته ویل کېږي بلکم لفظ دی پټکې څه ته وي ته بسوي زوی انګولې ته وي انګولې څه ته وي کا تخت وي دا خپل لغت دی که او موږ ته باغ وایو د بنواله وزیرستانیانو ته بوغ وایي بوغ چیرې درومه وګوره دا خپل لغت دی که نه نو دا د هر چا خپل لغت دی موږ ورته خامتا وایو مالوچ ورته وایو هغې ورته کربیس کوئ کوم ځای کې دی لکه نو دا ورته اوس وایي صبر جبلي وبه قال وفسره لنا بلغتنا مونږ ته تفسیر وکړه په لغت زمونږ کې قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحنتمه مرتبان وهي الجره جراغي پیجندله مرتبان ما خو تاسو ته وی چې جره منګي ته وي مرتبان جدا شي د خو جنس یو دی دواړه ټیکري نه جوړیږي خټه چې په اور په حکه ونها لکه ته بنوال بنره قطاب را به برابر صبر کوه اتبه مې د جلال د خدای راولي ونها عن الدباء او من کړی د پیغمبر مبارک د دوبانا هغه لوخه چې کدو نه جوړیږي وهي القرعه کدو توي قرعه پرون تیر شوی د کدو اوچ کی زړی دیو باسي او دا غینه لوخي جوړ کی ونها عن النقير ستوي وهي اصل النحل ګور تفسیر وته کوي اصل ویخ او جرله د کجوره دا یعنی تنا اصل نه تنا ينقر نقرا سوريشي او ينسج نسجا يومانا سوريشي لوخي دي جوړ شي
ونهى عن المزفته مزفت ستوي هو المقیر متوي مقیر ستوي منګي دي روغن زفت ورکړي روغن زفت رنگونه په بوال منګي چاله شین رنگ چاله سور رنگ چاله مکس وامر حکم کوي ان ينتبذ في الاسقيه چې مشکونو کې نبیذ جوړوي دا لوخي مخکې دا خمر د استعمال لوخي او چې خمر حرام چې دا لوخي حرام نبیذ جوړوي خو په مشکونو کې تاسو پوښتنه دا لوخي د چا د استعمال لوخي شابه د خمرو نو چې خمر حرام شو لوخي حرام شو چې نسواري سړی نسوار پریدي کنه او چې د نسوارو ډبلې ته وګوري نو بیا شونډه کې خارخ راشي دا قانون دی یا د نسوارو ګوتې وویني بیا پې شروع عادت ده یو سړی بوډا شو بوډا ګډېده به د ډولکو ته به ګډېده چې کوم ځای به ډولکیو ته به ګډېده ګډا به ده نو بیا بچي ورته وي چې بابا بس یې کوز بوډا شو د خدای خاطر بس بل لمونځ کو دا شی پرېږده نو ګیره یې پرېښوده جومات ته خو تسبیح بیا اړولې او خپل ذکر و اذکار مونځ به یې کو بس نیک شو سړی یو ځل په لاره ډول ته چې ډول ته بابا ور ټوپ کړی او ښه مضبوطې چورلکې یې ورته ووالې وایي دې ته به د چا پلار ټینګ شي وایي نو حاصل د خبرې څه دی دې لوښو ته چې کتل خمر ور یادېدل نو دی پې بند کړل نو چې بیا پوره تنفر پیدا شو دا لوښي ورته جایز کړل نو دا منسوخ دی اوسه وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريره وعبد الرحمن بن عمرو وسمره وانس وعائشه وعمران بن حسين وعائذ بن عمرو والحكم الغفاري وميمونه رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح والبسيشا باب ما جاء في الوسط أن ينتبذ في الظروف به قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا أبو عاصم قالوا حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن الظروف ما تاسو من کړی عن الظروف د بعض ظروفنا الظروف الف لام عهد کوا یا مخکې تیر شو وان ظرفا لا يحل شيئا ولا يحرمه او صرف تاسو ته خمر یادول لوخي د خمرو د استعمالو وكل مسكر حرام دا ګوره صریح نسخه شوا څه شي شوا لکه نسخه صریحي ورته وایي یا هغه مخکې کوم حکم و د عدم استعمال د بعضې لوښو هغه اوس منسوخ شو چا بسې هذا حديث حسن صحيح وبه دی قال د قصهخانه کې د کوچي بازار ته سړی تابعېږي په دې کوټ کې دا د 15 کالو مخکنۍ خبره یو دوکان ته ننوتم لوښې مې غشتل پیالې میالې یاره یو ډېر خشته لوښې پروت و ما یو بابا ته وي یو سړی پکې ګیره خریله ما ورته ورورې دا لوښې د څو پیسو دی وایي دا ته نشي اخیستی یاره قار راله راغی وایي دا سرو زرو دی چې نشم اخیستی ما وی بهجان ته خو ما ته ریټ ووایه زه اخیستی شم که نه ته خو دې له نه مقرر چې خلکو ته یې نشي اخیستی او دوکاندار یې ما ته وایي دا ته وایم چې نشي اخیستی ای خدای پاکه زه اخلم نه اخلم دلته رسله ساتلې دی ډیکوریشن له ساتلې که خرڅول وي خرڅولو نه نو نرخ خو راته ووایه که نه د سړی لږ نرم شو وایي مولوي صاحب دا ته نشي اخیستی ولې دا د شرابو لوښی دی دې کې خلک شراب څښي اخلی منا دا د شرابو مختص دی دا تا په کور کې کېښود میلمه ته عام خلک به پرې نه پوهېږي خو چې کوم شرابي میلماني شراب څکي او ستا بیټک ته راشي او دې ته وګوري وایي به چې مولوي صاحب هم دا لوښی پیدا کړی ورته د شرابو خپل لوښي وي ورپسې شه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف الف لام عهد دي بعض ظروف مراد شکایت وکوت انصارو فقالوا ليس لنا بيع فقال فلا اذن فلا بأس اذن فلا بأس اذن مخکې لاړ شوه وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريره وابي سعيد وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح وهو ما جاء في السقاء وبه قال حدثنا محمد المثنى قال انتباز نبیز جوړول نبیز باندې مې پوه کړی وختي په مشکونو کې شابه قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن امه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت كنا نبیز جوړول نبی علیہ السلام له په مشک کې مناسبت سبب د سرمنې لوښي ښه سقا د سرمنې لوښي د سرمنې ګورې دا نه یو غټ مشکي داسې اوږه ده دا بازارونو کې پې چړقه او ګوډه کې پېښور کې پې چړقه کوي غټ دا واړه مشکونه مې دومره یو
سوی یوکا اعلاه د دې سرمنې ماته ګوره د دې مشک دوه سوړي وي څو وي دوه یو غټی یو ویښکې وړی نو هغه غټه کې شیدونه ورچوي کجورې ورواچي ورسره اوبه ورواچي اوسکې ورواچي ورسره اوبه ورواچي غټه اوله وتړي نو چې بیا دې راخلي نو په غټه نه راځي هغه غټه نه که دویږي غټی نو لاندې وړه سخسوړي وي لکه د کوزې د لوټې چې وي نو هغه وړه وله ګولو کړي نو اوبه ترې واخلي نو بیا وله وتړي داسې مثال دی لکه څه شی شو کوزه یو غټه سوړه یو وړه ده نو چې وباسې په غټه کې ورچې او چې وباسې په کوم طرح ته وباسې په هغه وړه باندې یوکهو اوبه تړلی شو اعلاهو د دې مشک د دې سقا لهو د دې مشک دپاره به عزلا څه ته ویلې کېږي سقبه سورې په اسفل کې ننبذهو په هغه عزلا به هم ترې ویستل مونږ به نبیذ جوړوو د علیه السلام دپاره غدوه د صلات د فجر نه طلوع د شمسه پورې صلات د فجر نه طلوع د شمسه ویشربه عشاء او پیغمبر مبارک په عشاء خو اصل کې ماسخوتن ته وایي لیکن په عرف کې اطلاق د زوال نه پس ماسخوتنه پورې کېږي وننبذه عشاء ويشربه غدوة ادي مطلب سره دا نیم شواروس بس نیم شواروس کې پدې کې اس قسم سوکر نه پیدا کیږي شابه. وفي الباب عن جابر وابي سعيد وابن عباس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن قريب لا نعرفه من حديث يونس بن عبيد الا من هذا الوجه وقد روي هذا حديث من غير هذا الوجه عن عائشة رضي الله تعالى عنها او عائشة لاندې حديث مشهور دی شابه. باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها الخمر وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إبراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا دا ائمه ثلاثه دلیل ګوروي غنم او نام خمر جوړیږي دلته خمر په معنا لغوي سره دی ما خو دا وته چې ائمه ثلاثه د خمر هغه معنا کوي هغه کدي نور باندې د خمر حکم متعدی کوي د چا د وجنا دا علت د وجه ان من الخمر حنطة خمرا بالکل بعض د حنطه او نام مخامره د عقل لا وي خبر دا معنا او کتبه چې د خمر خپل معنا اخلم او تم مختص بني مال عنب پورې وړي اخو ته نور ته متعدی کې د علت ته وجه قیاس ته وجه ومن الشعير خمرا ومن التمر خمرا ومن الزبيب خمرا ومن العسل خمرا دا خمر معنا موږ لغوي کو چې مخامره د عقل لا ولي د دې ټولو نه مخامره د عقل لا ولي نور مې په پېکړي او کتبه چې نه پیغمبر مبارک په اطلاق د خمر کو ټیک شو دا باندې د سوال کوم اطلاق د خمر په وکړه نو ته په اطلاق د خمر بیا قیاسا ولي کې ته بیا ولې با سره په دې کې مرګرتیا کې چې خمر او انیو مل مایل عنب دي ته په قیاسا بیا ولې کې چې پیغمبر مبارک وته خمر وې نو بیا خو حقیقتا خمر شو کنه یار څه شو حقیقتا ته قیاسا بیا ولې وې مخکې ده ها. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه هذا حديث حسن قريب وبه قال وجد قرابه عامر الشعبي دي شابسه وبه قال حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا يحيى بن ادم خلال صفت حسن دي ها عن إسرائيل أنه روى أبو حيان التيمي وهذا الحديث عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهم قال إن من الحنطة خمرا فذكرها والد حنطة نام خمرا مخامرة د عقل لا ولي نو چې د عقل مخامره راوسته بیا حرام شو شابسه. أخبرنا بذلك أحمد بن منيع قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم إن من الحنطة خمرا لا أصح دي أغيك عمر هغه کې څه دي ان من الحنطة خمرا د دې هغه کې څه فرق دی هغه وختنی وی عن ابن عمر وخت کم یو ولکا التر عامر الشعبي نقل کوي د نعمان ابن بشير نو دي منته هغه او دلته عامر الشعبي نقل کوي د ابن عمر عن عمرنا نو دا مضبوط دی هغه په نسبت ها. وهذا سهم من حديث ابراهيم ابن مهاجر وقال علي ابن بشير ها وقال علي ابراهيم ابن مهاجرنا دلته دا ابو حيان مضبوط راوي دی شابه. قال يحيى بن سعيد لم يكن ابراهيم ابن مهاجر بالقوي بل دا دی وای چې ابراهيم ابن مهاجر کمزور دی او د دویم سند کې چې عمر ابن عمر دی پکې د نعمان ابن بشیر نه دی کې څوک راوي دی ابو حيان تیمی غ مضبوط دی یلکه موږ مخکې ویلو چې ضعیف مخالفت د ثقه نه او کې د ضعیف هغه تسوي منکر یاد دی او د قوی هغه تسوي معروف یاد راکنه د
منکر او د معروف مقام معروف ترجیح ورکو نو د هغه روایت چې د ابراهیم بن مهاجر او هغه کې صحابي نعمان ابن بشیر هغه منکر شو ځکه ضعیف دی او د هغې مقابله کې د ابو حیان ثقه دی دا معروف شو دا سر بس وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا وزاري وكرمة بن عمار قال حدثنا وقال حدثنا ابو كثير السهيمي وقال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين نخله وعنبه حسر پکې نشته اوس دې ونه وي چې د حنطاو نم دی اوس دې ونه وي چې د عسلو نم دی اوس دې نشو څه نو دا د خمرو څه معنا دلته کې کوو هغه مشروب چې مخامره د عقل راولي ورپسې اشاره هذا حديث حسن صحيح ابو كثير ما درته وې ظاهر کې به ته وې چې لکه په دې اطلاق د خمرو کو او ته به دا خمر نه دي نو هغې موی دا خمر حقیقتا نه دي چې دا خمر ورته موږ متعدي کوو د چا د وجې نه په اطلاق کوو د قیاس ته نو پیغمبر مبارک پرې نومونه واخیستل قیاس ته پکې بیا څه ضرورت دی ابو كثير سهيمي وهو العبيدي واسمه يزيد بن عبد الرحمن بن الغفيلة وما جاء في خليط البصر والتمر ما ته ګوره بصر کچو کجورو ته وایي نیم پخته ته وایي بصر څه ته وایي نیم پخته او تمر دا پخې کجورې چې دا بازار خلک یې راوړي دا حاجیان او خلک یې خوري اوس مولانا صاحب یو تمهید درته مخکې کېدم چې ځان له د غوا پی وي نه خرابېږي که ځان له د میخې پی وي نو دا به خرابېږي خو ډېر زر نه خو که د ګډو او چیلو میخې غویانو پی دې ګډ کړله وایه نو زر خرابېږي دا به خوټکې فورا بیا خوټکېږي دا خرابېږي دغه رنګې نبیز د تمرو دا ځان له نه به خرابېږي نبیز د بصر نه به خرابېږي خو چې دا دواړه دې مخلوط کړل نو زر به څښا شي خمر به دې جوړ شي دا کار مه کوه نور چې تر څو پکې سکر نه راغلی استعمالولی شي ورپسې شه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان ينتبذ البصر والرطب جميعا هذا حديث حسن صحيح به قال حدثنا سفيان ان ينتبذ البصر داسې خو بصر او کجور یو ځای کولی شي په لوښي کې نه نبیز بیا نه یو ځای کې ها وبه قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن ابي نضرة عن ابي نضرة عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى چې نبی علیہ السلام منع کړی د عن البصر والتمر ان يخلط بینهما وګورئ په دې بصر تمر کې اختلاط نه ده خو په ګوته کې یو ځای کولی شي د دې نبیز کې ان يخلط بین نبیذیهما ان يخلط بین نبيذيهما ونهى عن الزبيب والتمر أن يخلط بينهما أي بين نبيذيهما ونهى عن الجرار أن ينتبذ فيها أو دا جرين مخي دا حكمه اس منسوخ شوه دي یاد لري دا کنه او دا منع مکروه تنزیهی دا حرام نه ده کدوه مشروبه یو ځای کې نو چې تر څو سکر نه راغلی استعمالولی شي ورپسې شه وفي الباب عن انس وجابر وابي قتاده وابن عباس وام سلمة ومعبد بن كعب وعن امه رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن صحيح بس بكو مولانا بخاري جلد اول دي مولانا صاحب شیخ صاحب نن اپریشن دی غالبا مختصر اپریشن دی